أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرہ آیات نمبر 148 دی آیاتونو کی اللہ پاک جل جلالہ تحویل قبلی حکمتون ذکر کی ولکل وجهة او د هر چا د پارا وجهة یو مقرر طرف هو مولیها چې هغه مخ اړون کیږي ها هغه طرف ته الله پاک جل جلاله عادت شریفه دا دی چې د هر یو مذهب د پاره یو طرف ټاکلی وي یو طرف مقرر کړی وي او هغه طرف ته هغه مذهب ولا مسکی لکه د ابراهیم علیه السلام د پاره الله پاک جل جلاله قبله د عبادت زې چې کوم طرف ته په عبادت کې انسان مخ اړي هغه ورله بیت الله شریف مقرر کړی ابراهیم علیه السلام او دا غي چې په هغه وخت کې څومره امتیان هغه ټول و بیت الله شریف ته مسکو بیا د حضرت موسی علیه السلام د پر الله پاک جل جلاله قبله دا بیت المقدس مقرر کړو موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام څومره امتیان هغه بیت المقدس طرف ته مسکو دا غي د پر الله پاک بیت المقدس چې کوم دی خوښ کړو نو په هغه وخت کې بیت المقدس طرف ته مونږ کول دا جایز او الله پاک جل جلاله پورا اجر او ثواب هغه خلکو ته ورکړي چې کوم خلکو د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې بیت المقدس طرف ته مونږ کړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیه السلام امت محمدیه دا یو مضبوط امت دی او یو مستقل دین دی نو الله پاک جل جلاله د دې لپاره قبله خانه کعبه بیت الله شریف مقرر دا الله عادت شریفه دی نو د دې لپاره الله پاک جل جلاله بیت الله شریف مقرر کو چې تاسو بیت الله شریف ته مونږ کوئ نو الله پاک جل جلاله د دې نه مخکې په مدینه منوره کې 14 یا 19 میاشتې نبی علیه السلام ته حکم وشو بیت المقدس طرف ته مونږ کوئ نو نبی علیه السلام 14 یا 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونږ وکړو بیا وت الله پاک فرمایل چې فول وجهك شطر المسجد الحرام حکم راغی چې تم مسجد حرام طرف ته مخ کا بیت الله شریف ته مخ کا چونکه د نبی علیه السلام په ځل کې دا خواهش کوم چې الله پاک ما ته حکم وکړي چې بیت الله شریف ته مونږ کوم نو الله پاک ته حکم وکړي بیت الله شریف ته مخ کا نو نبی علیه السلام بیا خپل منځونو بیت الله شریف ته کوي نو دغه حکمتونه دي یو حکمت خو پکې دا دی چې د نبی علیه السلام صفت چې کوم دي صفاتونه خو ډیر راغلي دي خو یو صفت د نبی علیه السلام ذو قبلتين راغلي چې دا به د پیغمبر وي د اخر زمانه پیغمبر چې راځي چې دی به دواړو قبلو طرف ته مونږ کوي به بیت المقدس طرف ته مونږ کوي او به بیت الله شریف ته مونږ کوي دا صفت چې کوم دی د يهودو په کتابونو کې راغلي او تورات کې هم دا صفت راغلي او انجیل کې هم راغلي او زبور کې هم راغلي دا صفت پکې یو چې د اخر زمانه د پیغمبر به یو نه خدای چې دی به دواړو قبلو ته نور لکه ابراهیم علیه السلام هغه صرف بیت الله شریف ته مونږ کړی دی بیت المقدس طرف ته مونږ نه دی کړی موسی علیه السلام او دغه څومره امتیان هغه صرف بیت المقدس طرف ته مونږ کړی دی بیت الله شریف ته مونږ نه دی کړی نو د نبی علیه السلام دا یو خصوصیت هم دی چې په تورات کې په زبور کې په انجیل کې راغلی دی چې دا به د پیغمبر وي د اخر زمانه دا چې دی به دواړو قبلو طرف ته مونږ کی به بیت المقدس طرف ته مونږ کی به بیت الله شریف ته مونږ کی نو که نبی علیه السلام بیت المقدس طرف ته ټول منځونه کولی بیت الله ته نه مخ کولی نو بیا به يهودو اعتراض کو
چې دا خو هغه پیغمبر نه دی چې د کوم پیغمبر صفاتونه موږ په خپل تورات کتاب کې چې کوم دی لوستي نو دیو بیا بدګمانه کېدل او که صرف بیت الله شریف ته مونږ کړی وي نو بیا به چې کوم دی هم د یهودو اعتراض کو چې ګوره زمونږ په کتابونو کې خدا راغلی چې دی به ذو قبلتین وي دوه قبلو والا وي او دی صرف بیت الله شریف ته مونږ کې د ابراهیم علیه السلام قبله ته زمونږ قبله ته مونږ نه دی کړی دا پیغمبر مونږ نه نو د دې وجه نه الله پاک جل جلاله نبی علیه السلام باندې بیت المقدس طرف ته مونږونه وکړل چې کوم دی بیت الله شریف ته مونږونه وکړل نو الله فرمایي چې ولکل وجهه او د هر چا د لپاره وجهه د مخکولو ځای وي د مخکولو طرف وي فهو مولیها چې هغه مخکونکي وي هغې طرف ته فاستبقوا الخیرات پس تاسو وړاندې شئ په نیکو کې اصل کې چې کله تحویل قبله حکم راغی نو د یهودیانو پروپاګاندا جوړه کړه چې دا نه څنګه دین دی چې یو ورځ چې کوم دی یو حکم وي بل ورځ بل حکم وي د دې نه مخکې زمونږ قبلې طرف ته مونځ کوو اوس چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام قبلې طرف ته مونځ کوي بیت الله شریف ته مونځ کوي نو دا خبره چې کوم دی شروع وي نو صحابه به دلایل ورکول چې د الله په حکم سره مونږ قبلې طرف ته مونځ کوو بیت الله شریف ته کو تاسو مونځ کوئ بیت المقدس طرف ته د خپل خواهش مطابق کوئ د الله په حکم سره نه کوئ او مونږ ته د الله حکم راغلی دی زموږ پیغمبر باندې حکم راغلی دی فولي وجهك شطر المسجد الحرام چې ته بیت الله شریف ته مخ نو دا بحث او مباحثه به دې سره کوله خو دې خپل خبره نه منله د مسلمانانو خبره نه منله ځکه مخکې د الله پاک یهودو فرمایل دلته د الله پاک فرمایلی دی نبی علیه السلام ته چې ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية پیغمبر کو دې ته هر قسم دلیل راوړل نو ما تبعوا قبلتکم دې ستاسو قبله تابعداري نه کوي او ته هم د دې قبله تابعداري نه کوي نو الله پاک ته خو پته و چې دا يهود د ضد د وجاړم دي او زدي شری ته الله پاک هدایت نه نصیب کړي نو الله پاک ته پته و چې دې ستا قبله طرف ته نه راځي کو دې سره ډېر بحث او مباحثه وکي او ډېر دلیل ورته پیش ستا قبله نه مني نو الله پاک وته په دې خبرو کې ملګری مسلمانانو ته په دې خبرو کې ملګری چې کوم اصل کار دی چې هغه نیکي کول دي د الله عبادت کول دي نو هغه عبادت کې د یو بل سره سیالي وکړي د یو بل وړاندې والي وکړي نو الله ته فرمایي چې فاستبقوا الخيرات پس تاسو وړاندې شئ په نیکو کې اينما تکونو کوم ځای کې چې تاسو یې یأتي بكم الله نو رابولي تاسو الله پاک جميعا ټول ان الله بشک الله تعالی على كل شيء په هر څه باندې قدیر قادر دی دلته کې صرف عبادت وکړي او یو ورځ را روان ده چې هغه د قیامت ورځ ده ټول خلق په الله پاک را جمع کړي نو چا چې د الله په حکم باندې یو طرف ته مونږ کړی دی هغه ته الله پاک جل جلاله د هغې په بدله کې جنت ورکړي د هغې ثوابونه به ورته ورکړي او چا چې د خپلو خواهشاتو تابعداري کړله د خپل خواهش مطابق یو طرف ته مونځ کړل د الله په حکم یې نه دی کړی نو هغه ته به الله پاک جل جلاله عذاب ورکړي نو الله فرمایي چې اینما تکونو کوم ځای کې چې تاسو یې یأتی رابولی بکم تاسو لرا الله چې په کوم ځای د دنیا په کوم ګوټ کې تاسو ټول په تاسو الله پاک ته راجمع شئ په ورځ د قیامت باندې ان الله على كل شيء قدير او بشک الله تعالی په هر شي قادر دی الله په دې قادر دی چې دنیا په یو کونه کې ته یې نو ته به الله مخې ته راځي الله به دې راوړي په دې الله پاک قادر دی په هر شي باندې الله قادر دی نو تاسو به الله ټول راجمع کړي او تاسو د نیکو اعمالو به الله پاک تاسو ته بدلې درکړي ثوابونه به درکړي او د بدو اعمالو به تاسو ته الله پاک د هغې سزا درکړي ومن حیث خرجت او د کوم ځای نه چې خرجت ته ووځې ای پیغمبر علیه السلام فول وجهک پس وګرځوه مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته وانه للحق او بشک دا خامخا حق دی من ربک ستا د رب طرفنا وما الله ندی الله تعالی بغافل بخبر عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو کوئ ومن حيث خرجت او د کوم ځای نه چې ته وځې ای پیغمبر علیه السلام فول وجهک پس وګرځوه مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام طرف ته مسجد حرام ته وحيث ما کنتم او کوم ځای کې چې تاسو یې نبی علیہ السلام دی خپل چې د خپل کور وځي بهر سفر باندې وځي نو اون کو ته د مونږ کولو مقراشي ته مونږ کین مسجد حرام طرف ته مخ کوي بیت المقدس طرف ته باندې مخ کوي او دلته کې ټول مؤمنانو ته حکم کوي چې وحيث ما کنتم او کوم ځای کې تاسو ټول یې فولوا بس تاسو ټول وګرځوي وجوهکم مخونه خپل شطره بیت المسجد حرام طرف ته لالا د پاره دی چې نبی لالا یکون د پاره دی چې نبی للناس د خلقو د پاره علیکم پتاسو باندې حجتون س الزام پتاسو باندې نبی چې کوم ځای کې تاسو نو مسجد حرام طرف ته مخ کوي نو س الزام بوي
الله پاک جل جلاله نبی علیه السلام ذو قبلتین ګرځولي، دواړو قبلو طرف ته مونږ کړو. دې کې دا حکمت کو بیت المقدس طرف ته نبی علیه السلام صرف مونږ کړو یوې قبله طرف ته. نو بیا به د مشرکینو چې کوم د اعتراض کو مشرکینو به وي چې دا پیغمبر خو چې کوم دعوه کوي چې په ملت ابراهیمی باندې ما ابراهیم علیه السلام په دین باندې ما. نو ابراهیم علیه السلام هو قبله طرف بیت الله شریف چې کوم دا قبله و بیت الله طرف ته مونږ نه کول. نو دې اسی دعوه کوي چې په ملت ابراهیمی باندې ما او د ابراهیم علیه السلام قبله چې کومه خانه کعبه و دې خانه کعبه طرف ته ولې مونږ نه کی. دا الزام به نبی علیه السلام لګا او کو صرف بیت الله شریف ته مونږ کړی وي نو مشرکین مکه خو وی مونږ په ملت ابراهیمی باندې وکړو، نور خو بغي شرک کو خو دعوی خدا کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې. نو دا صرف بیت الله شریف ته بیت المقدس طرف ته موږ کړی نبی علیه السلام بیت الله ته نه مخ کړی. نو مشرکین به الزام لګاو چې دا پیغمبر د اخر زمانه پیغمبر شه دی، نو دی خو دعوه دا کوي چې د ابراهیم علیه السلام په دین باندې. د ابراهیم علیه السلام قبله هغه بیت الله شریف دی، بیت الله شریف ته ولې مونږ نه کوي او کو صرف بیت الله شریف ته مونږ کړی وي بیت المقدس طرف ته مونږ نه کړی. بیا به يهود دا الزام لګاو چې زمونږ په کتابونو کې خدای دې پیغمبر دا صفت راغلي د اخر زمانه د پیغمبر چې دې په دواړو قبلو طرف ته مونږ کوي. نو دغه صرف د ابراهیم علیه السلام قبله طرف ته مونږ کو زمونږ قبله طرف ته مونږ نه کړی، نو دا هغه پیغمبر نه دی. نو دا الزام به په نبی علیه السلام لګاو. نو دلته کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې لئلا د پاره دی لئلا یکون د پاره دی چې نوی للناس د خلقو د پاره علیکم پتاسو باندې حجت حجت. نو نبی علیه السلام بیت الله شریف ته موږ کو نو مشرکین وی چې ټیک تا د ملت ابراهیمی دعوه کوي خدای د ابراهیم علیه السلام کعبه طرف ته موږ کوي او دواړو کعبو طرف دواړو قبلو طرف ته موږ کو. د يهوديانو دا الزام پاتې نشو چې زمونږ په کتابونو کې چې مونږ کوم صفت ته نبی علیه السلام لوستې چې د بزو قبلتین وي دوه قبلو طرف ته موږ کوونکي به وي، نو لہذا د بیت المقدس طرف ته نبی اسلام مونږ کو بیت الله شریف ته. نو نه د يهوديانو الزام پر نبی علیه السلام پاتې شو او نه د مشرکین مکه الزام پر نبی علیه السلام پاتې شو. نو الله پاک او فرمایل چې لئلا یکون للناس د بار دی چې نو د خلقو د بار علیکم پتاسو باندې حجت س الزام س حجت الا الذين ظلموا سوا د ها کسانو چې ظالمان دي منهم د دوینه. هو الله پاک جل جلاله دلیل ته خبره جوړه کړه پغی باندې حجت تام کو د دوړو ډلو نه د مشرکینو نه د يهودو الزام په صحابه باندې پاتې شو. البته نبی رسول الله فرمایي چې الا الذين ظلموا سوا د هغه کسانو چې ظالمان دي منهم د دوینه فلا تخشوهم د دوی د پروپاګاندا نه مې یریږي د دې یو بزت کو کنه حالانکه ته پته و چې دا نبی عليه السلام ذو قبلتين دي او دې ثابت شول يهودو ته یا مشرکین چې کوم زديان. نو الله پاک وي دغه ظالمانو زديانو نه مې یریږي الا الذين سوا د هغه کسانو ظلموا چې ظالمان دي منهم د دوینه فلا تخشوهم پس تاسو مې یریږي د دوینه وخښونی زمانه او یریږي ولی اتم د پاره دې چې تام کما پورا کما نعمتي خپل نعمت علیکم پتا سو باندې هغه نعمت پتا سو باندې معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمای چې دې نعمت نه مراد دادی چې دې مسلمانانو سره الله پاک وعده وکړه تاسو به د جهنم نه خلاصوم او جنت ته بوزم. نو دا د نعمت تمام کېدل دي، دا د نعمت تمام کېدل دي چې د جنت طرف ته جنت ته ور داخل کیو د جهنم نه خلاص شي. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې نعمتین مراد دادی چې الله خپل نعمت په دې باندې تام کړي چې دې ته مرګ په اسلام باندې راشي. چاته چې مرګ په اسلام باندې راشي نو پته الله پاک د خپل نعمت تمام والی کوي. نو ولی اتم د پاره دې چې پورا کما تام کما نعمت خپل نعمت علیکم پتا سو باندې ولعلکم او د پاره دې چې تاسو تهتدون هدایت عمومي تاسو سملار عمومي هدایت عمومي. دلته کې درې پیری چې کوم دې تکرار راغی ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام او بالآيات من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام او د دینه مخکوم فولي وجهك شطر المسجد الحرام. درې ځای چې کوم دې تکرار راغی درې پیری چې کوم دې فولي وجهك شطر المسجد الحرام راغی. نو د یوې خبرې بار بار ذکر کېدل بغیر د پیدې نه دا خو ټیک نه دي. یو خبر چې یو پیر سړی کو کې سب پیدا یې بیان کو بیا او بیا ټیک تا خو چې پیدا نه بار بار وې دا کار وکا دا کار وکا دا کار وکا څه مطلب دی د خبرې. مفسرین وی چې د خبرې دا مطلب دی چې کله تحویل قبله حکم راغی نبی علیہ السلام تعالی حکم وکړ چې فولي وجهه شطر المسجد الحرام. نو کافرانو چې کوم دي پروپاګاندا جوړ کړه
مشرکین مکه او يهوديان چې دا نه څنګه دین دی، یو ورځ یو طرف ته مونږ کوي بل طرف ته مونږ کوي، او دا خبره به کوم دی بار بار کېدی مسلمانانو ته. نو د بعضو مسلمانانو شاید چې په زړه کې دا خبر راغلی چې کاش الله پاک دا حکم دوباره راواړوي بیت المقدس طرف ته چې موږ د يهوديانو د الزامونو نه خلاص شو. نو الله پاک جل جلاله تاکید لپاره درې پیری او فرمایل چې ګوره دا تمامه کوي چې تاسو به دوباره د بیت الله نه مخ بیت المقدس طرف ته واړه. د دې خبرې د پوخوالي لپاره او د دې خبرې د قطعیت لپاره دا قطعي خبره ده چې تاسو د بیت الله شریف نه واپس مخ نه اړوي تر مرګ تر قیامت د پورې بس تاسو قبله د بیت الله شریف. د دې خبرې د پوخوالي لپاره الله درې پیری او فرمایل چې فولي وجهك شطر المسجد الحرام. او بعضی مفسرین لیکلي دي چې د لومبي فولي وجهك شطر المسجد الحرام نه مطلب دا دی چې دا خطاب صرف د حرم اوسیدونکو لپاره چې صرف د حرم اوسیدونکو به مخ قبله طرف ته، او د دویم خطاب نه دویم پر الله پاک او فرمایل د دینه مراد د جزیره العرب د عرب چې څومره خلق د غیله لپاره دا خطاب چې ټول به کوم دی مسجد حرام طرف ته مخ اړوي. او دریمه پیر چې الله خطاب او فرمایي چې ولې وجهك شطر المسجد الحرام، د دریمه پیرین د ټول دنیا مسلمانانو ته دا خطاب چې تاسو ټول چې کوم دی مخ مسجد حرام طرف ته واړه. او بعضی مفسرین ویلي دي چې د دې لومبینه د احوال او عاموال مراد دي چې تاسو په هر حالت کې مخ په قبله طرف ته اړوي. د لومبي فولي وجهك شطر المسجد الحرام نسدي احوال د احوال او عاموال ته مراد دي. تاسو په هر حالت کې کو په سوارای باندې او تاسو چې کوم دی په بیماری کې او تاسو په صحت کې او تاسو په بډاوالي کې او تاسو په ځوان په هر حالت کې تاسو مخ چې کوم دی مسجد حرام طرف ته کعبه طرف ته اړوي. د لومبي په وجهك شطر المسجد الحرام نه سمانه ده څه مراد دي چې تاسو په هر حالت کې د حالات او عاموال ته مراد دي. او د دویم نه چې کوم دی دې طرف ته اشاره ده د زیون او عاموال ته مراد دي. تاسو په هر ځای کې پاکستان کې انډیا کې بنگلاديش کې امریکا کې چې په هر ځای کې په هر یو ځای کې تاسو مخ چې کوم دی بیت الله شریف ته اړوي. او د دریم فولي وجهك شطر المسجد الحرام نه مراد د زمانو عاموال دي چې په هر زمانه کې په اخره زمانه کې په رومبه زمانه کې د صحابو زمانه کې تابعینو زمانه کې بالکل قیامت ته پاک نږدې په هغه زمانه کې د ټولو زمانو والا د بردا حکم دی چې تاسو ټول به کوم دی په خپل عبادت کې په مونږ کې بیت الله شریف ته مخ کوی. او دا به مونږ کې کوم دی شرط دی چې بیت الله د دیني مخ کړي قبله د دیني مخ کړي استامو ځنه کې قصدن عمل. نو د دینه چې کوم دی د درې وړ اقوال چې کوم دی پکې شته دي. الله فرمای ولکل وجهه او د هر چا د پاره ولکل او د هر چا د پاره وجهه طرف مقرر دی هو مولیها چې هغه مخ اړون کی وی ها هغه طرف ته مولی مخ اړون کی وی ها هغه طرف ته. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا پستا سوړان دي شه الخيرات نیکو طرف ته اينما تكونوا کمزه چي تاسو یأتی راب ولی بکم تاسو الله یأتی بکم الله راب ولی تاسو الله پاک جميعا طول ان الله بشک الله تعالی على كل شيء بهر سیز باندې قادر دی. ومن حيث خرجتا او د کمزه ومن حيث د کوم زینه چې خرجتا توزي فولي پسواړه وجهك مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام طرف ته مسجد حرام تا. وانه للحق او بشک دا خامخ حق من ربك استاد رب طرفنا دا حکم چې کوم دی مسجد حرام طرف ته مخ اړول دا استاد رب د طرف نه حق دی. وما الله او ندی الله تعالی بغافل بخبر عما ده غسنا تعملون چې تاسو کوي. ومن حيث او د کم زینه چې خارجتا توزي فولي وجهك پسواړه وجهك مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته. وحيث او د کوم زینه وحيث ما كنتم او کوم ځای چې تاسو یې فولو پستاسو واړوي وجوهکم مهون خپل شطره مسجد حرام طرف ته لالا يكون چې نوي د پاره لالا يكون د پاره دی چې نوي للناس د خلقو د پاره علیکم پتاسو باندې حجت الزام الا الذين سوا ده کسانو ظلموا ظالمان دي منهم د دوینا فلا تخشوهم پستاسو مې یریږي د دوینا واخشوني
الله فرمایي د ازلی بدبختونه او د زديانو نه مې یریږي موږ حجت تام کړی دي او نبی عليه السلام دواړو قبلو طرف ته مونږ کړی دي اوس چې کوم ظالمان دي او د ظلم او د ضد د وجه تاسو خبرو نه مني د خبرو نه الزاماتو نه مې یریږي فلا تخشوهم بس تاسو مې یریږي د دوی نه وخشو او تاسو او یریږي ني زمانہ ولي اتم د پاره دي چې پورا کما نعمت خپل نعمت علیکم پتا سو باندې ولعلکم د پاره دي چې تاسو ته تهتدون سملاروخه ولكل وجهة ولكل نو د هر چا د پر وجهه ولكل نو د هر چا د پر وجهة طرف مقرر دی هو موليها چې هغه مخ اړون کی وی هغه طرف ته فاستبقوا الخيرات پس تاسو وړاندې شئ نه کو طرف ته اينما تكونوا کوم ځای کې چې تاسو یاتي بكم الله رب ولي الله پاک تاسو لرا جميعا طول ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر چیز باندې قادر دی ومن حيث خرج دا کوم ځای کې چې د کم ځای نه چې ته وځې ومن حيث خرج دا او د کم ځای نه چې ته وځې فولي پسواړه وجهك مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته وانه للحق او بشک دا حکم خامخا حق من ربك استاد رب طرفنا وما الله ندي الله تعالی بغافل بخبر عما ده حسنات تعملون چې تاسو کوي ومن حيث خرجت او د کم ځای نه چې ته وځې فولي پسواړه وجهك مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته وحيث ما كنتم او کم ځای کې تاسو یې فولوا بس تاسو واړوي وجوهکم مهون خپل شطره د هغه طرف ته یعنی د بیت الله مسجد حرام طرف ته لالا يكون د پاره دي چې نوي للناس د خلقو د پاره علیکم بتاسو باندې حجت الزام الا الذين سوا ده کسانو ظلموا ظالمان دي منهم د دوینا فلا تخشوهم بس تاسو مې یریږي د دوینا وخشوني او یریږي زمانہ ولاتم نعمتي د پاره دي چې تمام کوم خپل نعمت علیکم بتاسو باندې ولعلکم او د پاره دي لعلکم د پاره دي تاسو ته تهتدون هدایت کی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إله العالمين تزمون رادش زمون وارد گناهنا معاف غلطی کوتاهی زمون راغلی مونږ معاف إله العالمين مونږ ټول د قرآن مجید صحیح تفسیر او ترجمه کولو توفیق او طاقت راکړي الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي مونږ ټول د قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمين زمون د ټول ناراضي شي إله العالمين چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشي الله چې مونږ مرګ راولي د زمون راضي إله العالمين دا اجتماع روانه إله العالمين دا هر قسم شرور و فسادات نه بچ پسات إله العالمين دا طول الشريران دا شرون نه بچ پسات دا حاسدان دا حسدون نه بچ پسات إله العالمين دا زمکه و دا اسمان دا آفات نه بچ پسات إله العالمين دا هر طرف نه حفاظت په خپل قدرت طاقت سره سمره مسافر سمره خلق چې ورته روان دي إله العالمين دا ټول تبلیغیان او حفاظت په خپل قدرت او طاقت سره موږ د دې کړي ملګری روان دي إله العالمين په خپل قدرت او طاقت سره حفاظت وفرما الله خیر خیریت او عافیت سره اجتماع ته ورسو إله العالمين انت يوم حفاظت وفرما إله العالمين د دین چې د مشرانو سمره تقاضي مقصود دي د ټول تقاضي د اجتماع چې کوم دي پوره وفرما إله العالمين د دې دغه ثوابونه إله العالمين د دې برکات مونږ ټول ته راورسو إله العالمين ټول دنیا کې عام ټول مسلمانانو ته هدایت نصیب ټول کافرانو ته هدایت نصیب إله العالمین د کوم کافران چې ازلی بدبخت دي او د غیب قسمت کې هدایت ته نه دي لیکلي او مسلمانانو ته تکلیف رسي إله العالمین د خپل قهر او غضب په سپېړې ور إله العالمین مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورک إله العالمین خصوصا د فلسطین مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورک إله العالمین د غیب مقابله کې کوم اسرائیل دی إله العالمین د خپل قهر او د غضب په سپېړې ور اسلام غالب کا کفر مغلوب مسلمانان غالب کا کافران مغلوب إله العالمین خاتمه زموږ د ټول خیر او ایمان کا وخت ځن کدن د زړه په صدق سره زموږ په جبه دا کلمه چالو کړه لا اله الا الله